نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسوس د محرم میاشوا د محرم په میاشت کې دوه خبرې ډېرې زیاته هایلایټ کړي یو حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ او بل حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دې کې زما ستاره لپاره ډېر ښه سبقونه او انټلیکچوال لیول باندې چاري خبرې ته سوچ کې بیا خپل شاګردانو ته خبره خو وې چې مثال په تور دا چې حضرت عمر صاحب سو شهید کړو وېسار په مانځه کې کوم منزل نه راغلی نو څنګه به شهید شي دا مطلب دی چې سار منزل راتلل ضروری دی موږ سوره کسان منزل راځو او دویم چې دی حضرت امام حسین رضی الله عنه سوغ شهید شو مازیګر د مانزه په وخت کې نو کو فرض کا مازیګر مونږ نه وې کړي نو چې سړی شهید کیږي مونږ کوي نو چې میلمانه یې نو څنګه د مانزه نه دغه پاتې شي چیرې زما میلمانه دي نو مانن منزل زلا نړما ځکه چې شهادت نگران کار خو بل نشته کنه حضرت عمر صاحب امامتی کوله او هغه سړي په تور باندې یا پانیزه باندې او واخو چې هغه تاو شو نو هغه مونږ کمپلیټ کولو لپاره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه را مخ کې شو چې وی چې دا مختصر د مونږو کې دینه دا پته ولګی چې دا مونږ دومره اهم دی چې دا د سار په مانځه کې کو یو سړی شهید کیږي نوم به نه پاتې کې او کو فرض کما خام یو سړی شهید کیږي نوم به نه پاتې کې چلته نه پاتې کې نو په عام خم خاده کې به څنګه پاتې کې حاجی صاحب د اج نه راغلی او منزل رانه غنه ورته ولې نو ماته میلمانه راغلو نو مګه میلمانو ته ورې کجوره یې خواته په ته چې زو منزل غنه دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وای د الله رسول به زمونږ سره غب شپ لگاو او موږ بخیو بلته خواګو خو چې ناصفه به د اذان وشو د مانزه وخت بشو نو حضرت پر ویه دي شوله چې موږ اډو پیژنې نو ما غیجی صاحب ته مې تام دې میلمنو سره دې سره ویه ساتلې و لکه چې دې اډو ته پیژنې نه خو منزله وتلې و یو سړی هغه بادشاه شو او ته زری بادشاہي نه منم دې د سیاست وای حضرت امام حسین رضی الله عنه سوی یزید بادشاه شو امام حسین یې زده نه منم نو بل ځای کې چې کله مخالفانه رد عمل شناوي چې حدیث ته چې کوم سړی امیر شي او ته اطاعت نه کې نو فقتلوهم حدیث کې دې چې او وجنه نو وی چې قتل حسین بسیف جده حضرت امام حسین د خپل نیکه په توره باندې قتل شو چې دې سیاسي توریواله چې لکه خواغه دغه د حکومت راغې او حکومت هغه نه پرې خودو اته نه حکومت په ماته پرې دی نو د مخکې نه خو یو حدیث موجود دی کنه چې څوک په حکومت کې راغې او ته مخالفت کې فقتلوه جو وی چې قتل حسین بسیف جده امام حسین د خپل نیکه په توره باندې قتل شو نو ما ته پسې لګ جوړ زو په دې دنیا کې دوه خبرې دي یو ته رایز وی بل ته فال وی یو ته عروج بل ته زوال وی یو ته ریولوشن وی بل ته کاونټر ریولوشن وی اداره دې دنیا یو حقیقی فطرت ته فطرت الله فطر الناس علیها الله چې دا دنیا پیدا کړې ده نو دا پکې قانون دی دا قانوني فطرت ته چې دا به چلیږي دا جماعت چا جوړ کړو دا به زړیږي دا چې زړیږي دا به مینټین کول غواړي د دې مینټیننس هغه چا چې رخ کړی بنئ مینټیننس لپاره به نور خلق پکاري دغه شانتي چې کوم نظام راتونه اول څوک راغلی و آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام چې راغلی نو ورسه بټي کوڅه چې آدم علیه السلام یوازې انسان نو وسره سو پیغمبر وکنه جو بچی مچی ټیک روانو نو چې لګ ورځ تیر شو د قابل او د حابیل دی جنگ راغی نو هغه یو بلو واجه ناغه کوئی فرض کو تما وجنه نو زه نه وجنم نو جنگ پکې جوړ شو کنه چې کله حالات خراب شو نو د حالاتو د ټیکول لپاره وایسو غرازی نه ځکه دته ریولوشن وای دی بل ته کاونټر ریولوشن وای ریولوشن چې راغی اوس په دې ریولوشن خلاف قوتونه را پاسي دا کاونټر ریولوشن بوس کرش کول غواړي او دا په آیرن هاند باندې کرش کې نو هغه چې کرش کاونه څوک حضرت شیس علی السلام راغی الله تعالی د آدم علی السلام د غي نظام د کنټینیویشن د پاره چونکه آدم علی السلام خوستلې دي هغه ډومبنه هغه چې دی هغه صلاحیت او صالحیت هغه اوس متاثر شوی دي نو شیس علی السلام راولې وو شیس علی السلام راغلی جوړ سره بټی کو
جو لږ ورځې پس به بیا خراب شوي چې بیا خراب شو نو بیا یې هغه ادریس علیه السلام راولېږو نو چې کله هغې نه حالت بیا خو جو ټیک ویو چې کله خراب شو نو نوح علیه السلام راغی چې نوح علیه السلام په وخت کې حالات ډېر زیات خراب شو نو څه چلو شو هغه ویې څه چې رب لا تذر علی الارض من خدای دا خو ټول څخه ټماټر دي دا لرې کې د دې نه ټول کنډک چې کوم دی او ټول کریټونه څخه کوي نو ټول یې لرې کړل نو چې کله هغه پاک پاتې شوي جو هغه پاک دا اوس روان دی سیسټم که نه فطرت روان دی نو هغه پاک چې پاتې شو نه یې په کشتۍ کې کېنوله او یو ځای ته به تلي وه جودي یې واستوت علی الجودي یې نو بل ځای کې هغې بیا به ورانې شروع کړی چې بیا ورانې شروع کړو نو خدای پاک پسې څه هغه هود علیه السلام راولېږو عاد ته چې هود راغی که نه چې هود علیه السلام راغی د هغې نه پس به بیا ټیکو حالات ټیکو چې حالات بیا خرابېدل جو سمود جو صالح علیه السلام راغی نو مطلب دا چې د ریولوشن خلاف کاونټر ریولوشن به راځي خو د کاونټر ریولوشن سره به ستا رویه څنګه نو قرآن کې موږ ته وایي چې رجال صدقوا ما عهد الله بعضې خلقو خپل لوز رښتیا کړی دی نو چې خپل ځای فمنهم من قضا نحبه بعضې خلقو خپله پیره پوره کړه خپل منښت ته که دغه کړه چې وایي چې څه ویلو زه به ویسا ورکوم جو سا یې ورکو وی زه به پیسې لګوم جو پیسې ولګولې جو زه به صلاحیت لګوم جو صلاحیت یې ولګاو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر او څوک په تمه دي نو ما ته لکه په تمه یو مثال په طور په عبدالرزي قیسي خپل وخت قاضي حسین احمد خپل وخت میاتوفیل خپل وخت او بیا چې کوم دی په هغې وخت کې چې کوم خلق تیر شوي منور حسن صاحب خپل وخت فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر اوس په تا راځي چې ستا رویه څنګه ده ګوره دا د پخوانه را روانه خبره ده وی چې د ټولو نه غټ نقصان دین ته چې 400 هغه اکبر و هغه څه راخ کړو دیني در الهي راخ کړو نو اوس سلمان څه کوي یا ټرمپ څه کوي هغه هم دین الهي راغی ابراهیم کارډ دې ته وایي چې دا ټول د ابراهیم دین دلته به جوماتي او دلته کې به دغی د عیسایانو ګرجۍ او دغه ځای کې به د هندوانو مندري او دې خوا به د سیکانو هغې ته ګردوارۍ کله به دې ته ځو کله به دې ته ځو خو شریک وروڼه یو دا خبر اکبر هم بیا شروع کړه نو اکبر چې دا شروع کړه نو په دغه وخت کې په منهم من قضا نحبه یو کسو وایي چې دا 1000 سال تیر شو دي ته 1000 ساله وایي نو 1000 سال تیر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس موږ اوس صرف په 1500 کې یو که نه 1447 دی که نه نو هغه چې و چې 1000 سال تیر شو نو هغه پسې هغه یو سړی راپاسېدو او هغه ته مجدد الف ثاني دویم ته وایي یعنې 2000 که هغې راپاسېدو هغه ته لیونی شوی کو او هغه بیا وی چې لکه دا چې زه خو تاته سجده نه لګوم نو قرآن او حدیث کې هم دا دي چې الاسلام بدأ غریبه اول کې به دا ناشنای او چې ناشنا کار چې دی نو هغې ناشنا سړی چې دی هغه نو سره قبیله ملګري نو سره د کلي خلق ملګري وایي دا دی څه وایي موږ له هغه سره تله پکار دي چې کله مشرف راغی نو مشرف چې کوم نقصان چې دغه رسولی د اکبر رسولی هغه دغه چې دی نقصان مشرف شروع کړو نو مشرف څه چلو کو هغې ته څه وي هغې دغه روشن خیالي نو میرتن ریس یې راویستو نو جینکۍ هلکان به یو ځای منډه وخي نو فمنهم من قضا نحبه نو وایي چې بکار ده چې لکه مړه خو د دې نه بغیر خو کېږي نه نو ما ته یاد دی د پرویز الهي وکوسو دی اوس چې غالبا د تاسو ته به زمانه ښه یادي خو هغه دا ویلو چې اگر مشرف کو 100 بار بھی منتخب کرنا پڑا تو ہم اسے 100 بار بھی منتخب کریں گے دا چودھری شعیب سندھی وغیرہ والا هغه صدارت دغه کړو نو مشرف کے سلسلے میں دا پرویز ہوگا نا پرویز وغاری ہو پرویز چو نو هغه ویلو هم 100 بار اس کو بھی منتخب کریں گے نو هغه ال طرف ته روان دي نه بل طرف ته څه چل قاضي صاحب او ډاکټر اسرار صاحب او تلګری دا ته څه کې دا ته غلط کې نو ما ته یاد دي چې مشرف ویلو چې قاضي حسین احمد از ناٹ ا نارمل مین هغه ته دې ویلو او دغه ته یو قاضي عبدالحمید سواتی دا په دې ګجران والا کې و ادي میراتن ریس پکو میراتن ریس کې بجینکې والکان په ځای او هغه زبر او زما ته زمانه ریس وکا هغه اس په تر هغه ځای زبر سره پوښم هغه عزت زما سره پوښه زبې کوم مطلب دار چې خپل نمبرې په خپل نمبر باندې قد دغه صلاح دغه چې منور حسن صاحب صحافي ری سر کړو چې کیا اسامه شهید ہے او هغه دغه جواب ورکاو ځکه چې اسامه کو شهید کہنا دم غټ جرم
یعنی دا غټ چې د اسامه ته شهید قدر ته نشو ویلې په من ټیس کې څنګه پای شو نمبر 1 او د الله تعالی د خپل پلار خلک خو د پارټي بدلی د خپل پلار د پاره زمونږ یو کس هغه ماته زما پلار کو دوزخ په 300 سره زو کله کله چې بیقوب خبر زموږ د خلینو خېږي خو ابراهيم عليه السلام خو دې غلطه خبره نه کوله هغه وته یا ابته ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا نو هغه پلار نه زیات خوږ سوی زوی نو چې زوی لال کا نو ارینی انی اذبحک فانظر ماذا ترى نو چې بچی ته وی چې ستا اپینین اخلمه په زور دی نه لالومه ستا څه دغه دی که ته به ما ته خپله رای راکې او که فرض که ته اف یو آر ریډي او ته که فرض که ریډي نه نو خو چې منډه کړی وی ته چې تښتېدلی به نه و ابراهیم علیه السلام عمر 109 سال نه زیات او دی خو ینګ 13 سالو نو چې 13 سال والا ته تښتېدلی وی نو هغه ورته وی چې تا څه خیال نو هغه ورته یا ابت افعل ما تؤمر نو هلته کې بچی هم کامیاب شو نو هغه اوس موږ د لوی اختر د قرباني چې کوله دا ردې دپاره کوله چې هغه په دغه ټیسټ هم پاس کړو بیا دا چې قوم وطن جو وطن یې پسې پرېښود نو بیا وی چې دی اور ته نو اور ته یې ودانګل هغه وایي که نه چې موږ وایو که نه چې په منجنیق کې کېښود هلته وکړو اقبال وی زه پې پوهېږم وی څه وی بې خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبی بام ابي نو هغه په خپله وی چې زه ورته وردانګم ملایکې چې پسې راغلې هغې ملایکو ورته وی چې لکه مونږ خو تاله امداد له راغلي یو نو هغه ورته څه وی اما الیک فلا حسبي سوالي علمه بحالي کوم ذات دپاره چې زه وردانګم نو هغه نو د یو جنه د ایکچوال پکچر دی کو فرض که ته فالو کې نو ستا دپاره ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا نو هغه په خپلو ټسټونو کې کامیاب شو نو یو طرف ته خدای پاک اسماعیل علیه السلام ورکو دغه په بچو کې یو پیغمبر نو او بل طرف ته خدای پاک یعقوب علیه السلام ورکو اسحاق علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام په کې ټول د پیغمبرانو سلسله شروع شوه اما ته په سورت بقره کې د بنی اسرائیل ټول قصې کوي نو چې کله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دنیا ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته راغی هغه څه وی زه دعا ابراهیم د عیسی زیرم وی چې کله سټیج ته یو کس وخېږي اوس دغه چې راغی او وی چې ډاکټر صاحب به راپاسي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راته سټیج ته دنیا نو په سټیج باندې سیکرټري څوک و هغه څه و عیسی علیه السلام و هسه ورته وی وبشرکم برسول یأتي من بعدي اسمه محمد دا اعلان شو که نه نو سټیج سیکرټري څوک شو عیسی علیه السلام هغه وی زه د عیسی علیه السلام هغه بشارت یم او د رسول الله او د ابراهیم دعا یم نو هغه چې راغی نو کار یې شروع کړو نو خطرناک حالاتو خو فمنهم من قضا نحبه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کوي نو په ټیم کې درې قسمه خلق دی یو د هغه بیبیانې دي چای ته امهات المؤمنین وایي هغوی وله دومره سپورټ ورکړو چې ډوډۍ نشته چای نشته یو میاشت تېرېږي وایي چې یاره دا تاسو خو یې مه راغوستی دا ته به لکه دغه کې او موږ خو د لوږې نه مړه شوه یو پیره پسې راغلي وې ورته یې وایي چې دا خوراک مراک او دا سیسټم نو ابراهیم رسول الله وسلم پریشان و حضرت عمر صاحب راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې زمانه چاپېره شوي دي حضرت عمر په خپله لور ورمنډې کړې ورکه چې چل درته وښیم نو هغه ته اخلاص کړي نو مطلب دا چې لکه هغې ورسره فل سپورټ کړی نو د کور چې کله کور نه تا سره سپورټ وي نو بیا تا له کار اساني خو چې ته کور ته راځې ټولو کوټې ترېو کړی دې ته امهات المؤمنین وایي او بل صحابه نو هغه اختارهم الله لصحبت نبیه د خپل پیغمبر دپاره هغه الله تعالی سلیکټ کړي نو هغه یو ټیم و نو هغې ځای په ځای هلته حضرت علی رضی الله عنه تیار ولاړ دی دلته ابوبکر صدیق تیار ولاړ دی دلته حضرت عمر فاروق تیار ولاړ دی نو دا سیسټم روان دی او بل طرف ته دغه دي اهل بیت دي چې په هغې کې څوک دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل له چا نه تللی دی نو یوه فاطمه ده د فاطمې رضی الله تعالی عنها دوه زامن دي د یو نه حسن نوم دی د بل نه دا راته تاسو وایي حسین دی وایي چې په درېیم کال باندې حسن شو امام حسن د واده او دغه نه یو کال پس امام حسین امام حسین د امام حسن نه څومره کشر دی یو کال کشر دی د دواړو په مزاجونو کې فرق څه دی و امام حسن رضی الله عنه خو په شکل و صورت کې د علي په شان نه و د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي و او په خوی کې نرمي ډېره زیاته وه په خوی کې نرمي ډېره زیاته وه د هغې په مقابله کې امام حسین رضی الله عنه چې د هغه په خوی کې لکه ګرمي وه د هر خوی خپله فایده د هر پازیټیو او د نیګیټیو موږ یو پیره ډي سي سره یو ملاقات و یو ډاکټر صاحب یې ما ته اتره سره لاړ شه موږ خبره کوو وی څه شي له وی زه به جنګ کوم ته به روغه وای دا سټریټیجي
چې زه به غوسه شم نو ته به لکه ما د زما هغه کاونټر کې نو دا لکه الله تعالی هم داسې امام حسن هغه څو نرم والو د امام حسین ګرم والو نو چې یو سړی ګرم وي نو هغه وي آیرن هینډ بیا کرش کوي نو د هغې پورې دا د رسول الله وسلم ته درې ګروپ میلاو شو امهات المؤمنین او اهل بیت چې په کې امام حسن امام حسین د هغې او بیا د هغې نه آنے والا نسل او بل طرف ته صحابه دا ټول دین رسول الله وسلم کار کله کمپلیټ کو دا راته وایي ټول واقع څو راغستی و 23 ایئرس په 23 ایئرس کې صرف په معربو کې دا شی وشو او بیا رسول الله وسلم اوس لاړ د دنیا نه چې دنیا نه لاړ شو نو کاونټر ریولوشن وشروع کېږي کاونټر ریولوشنري فورسز په هغه ورځ باندې ایکټیو شو چې کله رسول الله هجرت وکړو او رسول الله رحلت وکړو نو څو یو ګروپ داره پیدا شو موږ څه نه ورکوو زکات منکرین زکات موږ پیسې نه ورکوو او بل طرف ته راغی چې د پیغمبرۍ دعوا وشوه جوټې نبی اوس حضرت ابوبکر صدیق خلیفه دی نو دا کاونټر ریولوشن بس کرش کول غواړي نو هغه ود آیرن هینډ ځکه کرش کو چې حضرت عمر فاروق ورته ووی چې دا څه کې ابوبکر دا خو لکه حالات خراب دي هغه ورته وی چې ښه الهغه ستا پوخاغه په کفر کې خو ډېر سخت وی په اسلام کې دومره نرم شوی او یبدل الدین وانا حی دا الفاظ یو دین بګینه ختمیږي او زه به ژوندیم نو وایي چې د ټوټل د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم صحابه د حضرت د وفات نه مخکې شهیدان شوي دي د هغې ټوټل تعداد وایي چې 259 دی فکر که تاسو دی 259 او د دې خو دغه چې وشوه د نبوت دعوه چې وشوه په دې کې 7000 کسان یا په زرګاو کسان شهیدان شو دینه پس بیا شهیدان چې وو دا په زرګاو دي ګوره نو مطلب چې د ریولوشن د مینټین کولو لپاره او د کاونټر ریولوشن د کرش کولو لپاره بیا به ته د قرباني ډیره ورکې هغه مخکنۍ قرباني د زندګو په مقابله کې اتې کم وه دا بیا ډیرو خو دا هغې وکړل او هغې دغه چې دی هغه دین چې دی هغه دغه تبدیلۍ ته پرې نه ښودو او حضرت ابوبکر صدیق له خدای کامیابي ورکړه او هغه خپل حکومت یې 2.5 کاله وکړو دا بل راته تاسو وایي دا چې بل پسې بیا څوک راغی حضرت عمر فاروق راغی وکیل صاحب ته بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق صاحب تقریباً 12 کاله حکومت وکړو نو هر څه بیا حضرت عمر فاروق په کارونو کې غټ کار دا چې کوم انقلاب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی هغه انقلاب حضرت عمر فاروق برآمد کو نو مصر په هغه فتح کو نو ایران چې اوس دی که نه موږ چې په فخر کوو چې اسرائیل یې وټکل د دې اصل فخر حضرت عمر فاروق لذي چې حضرت عمر فاروق خو دې خو آتش پرست و د دې 5000 ساله تاریخ دی دا ډېر زوړ قوم دی خو دې ته اسلام چې دی هغه د عمر فاروق رسولی او بیا د یورپ ته کو د عیسایت هلته محدود کو د افریقې د علاقې تیم قبضه کړې نو دا د حضرت عمر فاروق چې حضرت عمر فاروق ایکټیو دی او هغه ریولوشن نورم سپینډ کو یی برآمد کو دې ته څه وایي برآمد ته ایکسپورټ یې کو نو کاونټر ریولوشن شروع کېږي که نه نو هلته کې هغه سړی پسې ولمساو لؤلؤ ابو لؤلؤ که نه ابو لؤلؤ او پیروزو ای پسې ولمساو او هغه چې کوم دی سهار په مانځه کې شهید کو نو اوس د دې نه پس بیا بل څوک راغی حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت عمر صاحب د 10 کاله میاشتې دي او حضرت عثمان رضی الله عنه دا 12 کاله دي 12 کاله دي نو 12 کاله کې 10 ایئرز چې دی هغه ښه په آرام سره وکړل نو حضرت عثمان صاحب ډېر زیات دا سیسټم نورم دغه ته چې ایکسپورټ کو او هغه دا چې غیر چاپیره لکه دغه انقلاب چې څومره د عثمان صاحب په وخت کې چې کوم خور شو نه د عمر صاحب نه زیات شو ها 42 لاک مربع میل ته ورساو نو چې دوره وکړو نو اوس کاونټر ریولوشن شروع کېږي اوس به دا ختمول غواړي نو دې دپاره یو سوچ ډیولپ کو چې دا عثمان صاحب چې دی د هاشمي نه دی او د بلې قبیلې دی نو د ده خلاف اوس ایکشن اخلو حالانکه وایي چې دې نه مخکې ابوبکر صدیق هم د بنو تمیم او حضرت عمر فاروق بنو عدي این هغه بنو هاشم نو خو لکه اوس څه شی به راایستل غواړي او هغه عثمان صاحب یې دومره تنګ کو چې 40 دن که نه
40 دن هغه نه غیر چاپیره دا اوس هغه اکاونټ څه شی دی دا چړاو دی نو بیا اتار به شروع کیږي خو دې اتار ته به ایکټیو وي که فرض کته ایکټیو پاتې نشي نو هر څه بدن لاړ شي ځکه خدای پاک خو ته عزمي هغه وی چې کله پاکستان جوړېدو نو د کشمیر د خطه د جنگ مناسب د خدای په دې کې حکمت چې دی ایکټیو پاتې شي کو فرض کدا نه وینو تا به پسې جنگونه کول نو دې کوم د خدای پاک صدقه یا د غزې د مسله چې دا مسلمان چې دی ودن شي او د سنه سه ایکټیوي نو دغه ایکټیویټي د پاره د عثمان صاحب شهادت وشو چې هغه شهید شون دغه نه پس بیا څوک راغی حضرت اعظم خو علی رضی الله عنه هغه علی رضی الله عنه غریب آرام نه دی لیدلې دو نیم کال حکومت کړي او جنگ صفین او هغه بل سرم دی ها جمل زنده باد جنگ جمل جنگ صفین په یو کې 72000 کسان 72000 کسان ګوره حالته وګوره 259 ما وي او دلته کې حضرت علی رضی الله عنه خلاف چې دی هغه پسې هغه خارجيان راووتل دا اوس کاونټر ریاکشن دی کاونټ دغه چې دی انقلاب چې دی هغه ته نه پریدي نو د هغې په نتیجه کې چې بیا دغه شو د حضرت علی رضی الله عنه شهید شو نو امام حسن ګوره ما تاسو ته غزوی و نو امام حسن نرم مزاج والا دی نو هغه چې کله خلافت واغستو نو هلته امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هغه هلته کې په مصر په دغه کې دی په شام کې دی نو په شام کې هغه ښه ایکټیو گورنر دی په هغې کې څه صلاحیتونه دي او چې هغه بیا د امام حسن دا کنټرول قبول نه کو او د دواړو د جنگ خطره شوه امام حسن اوس دلته نرم دی نو 50,000 کسان ورسره دي وی روان دي او دا غاړې هغه هم څه کسان راغستي خو هغه وایي چې بس سرنډر شوم امیر معاویه رضی الله عنه چې ته خلیفه شوې او بس ما پاتې کو په دغه باندې چې نور خون خرابه ونه شي د ماره پلار په دې وخت کې کوم خون خرابه شي وه دا پوره وه امیر معاویه رضی الله عنه وایي چې 20 سال حکومت وکړو 20 years ها سو ها نو ابای به چې 20 سال ته حکومت کې او په هغې کې وایي چې امیر معاویه رضی الله عنه د حکومت دومره دغه شو د ایکسپورټ پکې ډېر زیات شو چې د دغه ته کابل ته د اسلام دغه په وخت کې راغلی او زموږ د محمد بن قاسم چې راغلی دم د امیر معاویه رضی الله عنه په وخت کې ته وایي چې سند ته او پاکستان ته هم راغلی او دلته چې د کربلا کومه واقعه چې بیا کېده نو دا 61 هجري وه او دلته چې محمد بن قاسم چې بیا وروستو راغلی د هغې نه پس که نه نو هغې تقریبا 92 کدیسې هجري وه وایي چې محمد بن قاسم په کم ډیټس کې راغلی و په هغې ډیټ کې طارق بن زیاد چېرته تللی و اندلس ته سپین ته په هغې ټایم کې نو هلته هغه فتح کو دلته دا فتح کو هلته هغې 100 کاله 200 کو 600 کاله 200 کاله هغه پاتې شو خو هغې پرې نه خو د اخر قرطبی نه هغه شل جوړ کو چې کوم د هغو ارمانو ځکه کاونټر ریولیشنز والا لیګیی څنګه چې هلته لیګیو دلته داسې اکبر دی رالل او دا علمګیر دی رالل دا کسان چې اکبر دی رال هغې ختماو نو یو طرف ته د اکبر په وخت کې خدای پاک مجدد الثاني پیدا کو نو کله چې د مرهټې ورته وایي چې هغې علمګیر ډېر تنګ کو نو چا خط لیکلی و دغه ته ابدالي ته احمد شاه ابدالي ته شاه ولی الله شاه ولی الله ورته خط ولیکو دا اوس دا ریولوشن دی دا تباه کوي نو د دې ریولوشن کاونټر ریولوشن چې کوم سیستم جوړیږي د هغې لپاره بندوبست کوي نو ابدالي راغی دلته کې احمد شاه ابدالي او هغه چې مرهټې ووالل نو بیا لاړه زموږ یو وزیر مخکې ولو هغه څه و داکور لفظ ویلی وکړه اوس د موجوده وزیرانو کې چا د خولې نه ختلي حالانکه موږ د ابدالي په نوم باندې د تعلیمي ادارې دي او د ابدالي په نوم باندې موږ میزایل دي ابدالي زموږ سره چې کوم ښه کړي دا د دې د بچ کودو دپاره نو دا سیستم چې تو نو بیا چې کله حضرت امیر معاویه رضی الله عنه کې یو څو خوبۍ دي یو دا چې دا کاتب وحی دی دویم دا چې دا ښه ایډمنسټریټر دی دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه لپاره دعا کړې وه څلورم دا چې د خور چې وه صفیه رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټبر وه او ښه منتظمو نو چې 10 کاله وشو او 10 کاله لا نه دی شوي نو هغه ته یو ښه ښکلی صحابي دی مغیره رضی الله عنه رضی الله هغه له مشوره وکړه چې دا شی به بیا ورانېږي نو که د اوس نه څوک ولی عهد کې جو هغه یزید ولی عهد کو نو چې 10 کاله د چې کړن دا 10 کاله شو نو 10 کاله کنټینیویشن راغی چې لکه امام حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دی خلیفه دی او هغه اعلان کړی دی سری ایکشن نشته خو چې کله هغه وفات شو او یزید چارج علی نو دلته امام حسین ریاکشنری شو د دې وجې نه چې دا زما د نیکه دین دی نو هغه حضرت ابوبکر صدیق څه ویلو ایبدل الدین وانا حی هغه رک پکې پړک شو
نو څه کسانې ملګري وو چې یو سړی زوروري او سپایان ورسره او زور پې یې او د شپې ټلیفون وشي او هر څه ورانېږي نو سړی وایي چې یاره خو جو غلي به شو تی خو چې کله که دغه په شانتې سړی منور حسن صاحب په شان سړی نه موږ سواتیانو ورته خط لیکلی و هغه الله دې وبخي چې لکه یهاں پر تو ټینګ شي دې ته څه وایي عظیمت نو هغه یو فیملی وه یوه سمیه وه یو یاسرو یو عمارو رضی الله تعالی عنهم نو دا پلاره او دا مورې دی ټینګ شو د عمار پلاره نو هغه وایي چې ابو جهل هغه دغه پورې په منځ یې بیل کړل خو د خپل نه وانښتېدل چې عمار یې رایسار کو رضی الله تعالی عنه وایي چې ته بنګ دې پرېږدو ځکه پلار امور خوندله ووجلل نو تا پرېږدو خو که د رسول الله بد ووایي جو هغه ووایي دې ته به رخصت وایي نو هغه چې لاړ رسول الله سلم ته وایي چې یاره زه خو کفر وشو ما ستا بد ووایي نو ویړه دې څنګه و ویړه مې ستا په فیور کې و که هغوی بیا دا چلو کو نو بیا دا چلو که که هغوی بیا ته رایسار کړي نو بیا زما بد ووایي ماته چې رخصت باندې نو دغه صحابه چې وکړم دا غټ غټ صحابه په دې کې دا درې واړه چې دي وایي چې یاره اوس ګزاره پکاره جنګ ته جوړېږي او دغه ته وینه به ډېره توشي خو دوه تنه کلک پاتې شو امام حسین رضی الله عنه او عبدالله ابن زبیر یو په دغه کې شو په مکه کې مکه سنټر شو هغه هلته بیا ځوړند کړی و حجاج ابن یوسف ومې وژلی و ومې بیا وله لاش ځوړند کړی و او هغه مور چې راووته هغه وایي چې دی ویني دومره د حجاج ابن یوسف دومره غټ ظالم و چې د زوی وله لکه ومې وژلی دی ومې ځوړند کړی دی پوخه پوخه په دې مټه کې یو کس وژلی و هغه بیا ځوړند کړی او مور به ورته دغه نه کتل د کلي نه مټې ته چې کوم مخامخ کوم کلی نو ما ته هغه رایاد شو نه یې ځوړند کړی نو هغه چې راووته نو هغې دا وویې نه یې چغې ووالې نه یې مخ په سپېړو وو هغې ویې دا شهسوار لا د خپلې سورلی نه دی کوز شوی یہ شهسوار ابھی تک اپنے سواری سے نہیں اترا دا یو زنانه ده او هغې زنانه دومره دغه کړو حجاج ابن یوسف هغه ارمان پوره نه شو او دا چې د امام حسین رضی الله عنه سره د خپلې فیملی نه 72 کسان دي او کوفې ته لاړ په دې کې زما ستا لپاره دا سبق دی چې کوفې والا زړونه چې دي د امام حسین سره او تورې چې وی د یزید سره وی ځکه پرشر دوره د شپې راغلی لکه ته د شپې وایي زه ستا ملګری او ټلیفونونه راته وشي چې بیا جو خپل انجام ته دې ګوره زوړندو به دې او اډیاله جیل ته به دې لیږو او دغه بدله واړه بدله ټول خرابو نوکرۍ بدله ټول خرابو نثار به ته څه وایي چې زه پارټي بدلوم که نه پرشر زیات شو که نه چې کله هغه پرشر ډېر راغی نو کوفې والا غریبانان چې دی هغې بیا د ټینګې نه نو بیا هغه ته وایي چې الکوفي لا یوفي کوفې والا چېرته وفا نه کوي خو مونږ ګورې ټول داسې یو دا ټول چې ته وایي چې ستا به ملګری او سار بیا نه نو حضرت امام حسین رضی الله عنه چې کوم کار کوو نو صرف د حکومت دپاره نه کوو خو وایي چې زما نیکه کوم دین راوړی و هغه دین په پیور حیثیت کې د صحابو تر اوسه پورې هغه ایکسپورټ کړی په ټوله دنیا کې خور شوی اوس د یزید د لاسه هغه ورانیږي نو زه په خپل وس پړې ما زه په خپل وس پړې ما که زه پکې دغه شمه سزا نه بلکې زه پکې شهید شمه زما نه پکې سر پرې شي هغه سر یې وله چې پرې کړی و هغه بیا په نیزه کې اخیستی و او بیا یې د کوفې نه د عراق نه شام ته په لارې وړی او هلته کې چې یخی و نو په دې دغه وله په دې شونډو والا هغې کوم حکمران چې و هغه په لخته داسې دا شونډې وله ووالې نه په هغې موقع چې کوم صحابي موجود و هغه ورته ما رسول الله لیدلی چې دا شونډې ښکل کړې وې دا ته چې کوم سره کې امام حسین دومره غټه قرباني وکړه نو چې دا قرباني وی رسه دپاره کړې وه یو څو خبرې دي چې دی د دین دپاره کړې وه او یبدل الدین و انا حی او د هغې څه پیدې وې نمبړی پیدا دا وه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اسلامي نظامي د دې نه مخکې بادشاهتو نو چې اسلامي نظامي نو پای کې به ملک د خدای دی او قانون به د چی د الله بی او حکمران به خدای ته جوابدهي خو چې کله شاهي نظامي نو بیا به ملک ستا شي او بیا به حکمران خدای ته نه جواب دی دا خلق به تا ته جوابدهي او خدای پاک به د هر چا نه تپوس کوي خو شاه وایي چې زمانه به نه کوي د شاه په ذهن کې خدا نشي چې زمانه به تپوس کوي نو چونکې دا یو غټ نقصان و د هغې نقصان نه د بچ کېدو دپاره حضرت امام حسین دا قرباني ورکړه دویمه وجه چې امام حسین د قربانۍ دپاره ویلې وه چې هغه دا کړی چې دا وه چې هغه نیک دغه به څه کوي د بادشاه ذمواري څه ده یامرون بالمعروف وینحون عن المنکر ویقیمون الصلاة خو چې کله شاهي نظام شي نو هغه به یامرون بالمعروف نه کوي یامرون بشهانشاهیت به کوي چې زما خیال ساده زه چې سوامه هغه به کوی
نو تاسو به ماته یا به خوله بند کوئ یا به زما صفت کوئ. لکه څنګه چې زموږ بادشاهانو کې والي صاحب چې به ته صفت کې نو هغه زمونږ چې به کما شمسوله یاد دی راته هغه نن 12 دسمبر دی په ټول عمر کې غور دی دا به وي نو هغه به خوشحاله و. نو شهنشاه دې ته و چې ته به د هغه صفت کې داسې نه چې ته به د الله صفت کې. او شهنشاه به ستانه خپل اقتدار غواړي استانه د خدای اقتدار نه غواړي. نو دا یو تبدیلی را روانه و واقعا هغه وشوه. یو بله خبره دا ده چې په اسلامي حکومت کې به ته خلقو ضمیر بیدار ساتي. نو هغه چې کله غلطي کیږي چې ستا ضمیر بیداري ته به پاسې نو ښځه په حضرت عمر صاحب پسې پاسېده وی چې خدای ته څنګه د مهر مقرره چې دوره مهر ورکې قرآن کې سیدي قنطارن که تاسو ولا ډیر ساره ورکړي نو ډیر ساره خدای وي نو ته د خدای خبرې نه هغه حضرت عمر صاحب غونته شخصیت وته وي چې اخطا عمر خطا شو او واصابت امراه او خزي وګټله. نو دا ته ویلې شي شهنشاه ته دغه په مخکم نشو ویلې. نو هغه وی چې د اسلامي حکومت دغه ده چې خلق به بیداره چې هغه ته خبره کولای شي. نو ساغي خبرو کول د پاره به ته فورم ورکې. نو فورم دا چې د اسلامي حکمران به جمعه ته منځله راځي. نو په منځه کې بچو کې دی وی چې کینه خبره کو نه سړی پسې باندې چی را پاسې وی لا اسمعوا ولا اطيع من ناورو نستا خبره ور عمر صاحب ته وی ولې ناوري وی دا کمیس چې جوړ کړي کپڑے چې موږ ته تقسیم کړي پای کې دوره وګدا کپڑا نه و ته بلاول دا ایکسپلین کې چې هغه خپل زوی ته وی چې ته ایکسپلین کنو اولوي وس خبره کوه. او په شخصي حکومت کې دا نشي کېده. شخصي حکومت ته وایي چې زه به د خپل وګڼم زما خلاف به خبرې نه کې یا بغلې شي کو یو پوسټ ورکو نو زه به د میډیا وسته دغه چې څومره دغه بند کړی دي کنه دا چینل بدل ټولې بند کم. نو حضرت امام حسین په دې پویدو چې بیا به چینل بندي نو د چینلو ازادي د پاره هغه دا په اسلامي حکومت کې دی. بل دا چې مخکې بدای چې بیعت په وکي بیا بستا اقتداري او د شخصي حکومت کې دی چې لاول اقتدار دی ورستو به بیعتي. لکه دې صحیح کنه مونږ ورې شل باندې کې ما ولیدل په شل باندې کې چې زمونږ کوم الیکشن نو هغه به الیکشن به ته وګټي نو بیا به ته حل پوښته نو مونږ ته به وخت کې دغه دی ان پی حکومت دی وزیر نصر افتخار د افتخار دی به افتخار سره افتخار حسین دی کنه افتخار حسین وزیرو دغه پیغام مونږ ته راغی چې هغه ویلی چې ارسوره وټونه یې خو ګټو به مونږه کو سلور سو وټونه کوي خو موږ ویلې دي بیکاز دا ډیسایډ شوی دی چې ګټو به منګه. نو په دې کې دی چې ګټې به ته مخ کې وټونه به ورسته چول شي. امام حسین د دین یریدو ناغه ځکه وی چې بیعت په مخ کې حکومت به ورسته چې شهنشاهیت راشي نو حکومت په مخ کې راځي او خلق به ورسته راځي نه بیا به بیعت کوي. نو حضرت امام مالک ودا نه کیږي په زور بیعت نه کیږي. هغه چې امام حسین دته وی فورکاست پریډکشن چې امام حسین کوم پریډکشن کړو هغه امام مالک باندې رااله. امام مالک چې ویره زور طلاق نه واقع کیږي امام مالک چې ویره زور بیعت نه کیږي نو جیل ته وېستو. امام مالک غونته شخصیت موتا امام مالک دا غټ کتاب دی دا یو بهترین امام دی دا د مسجد نبوي او خاص محدث دی او هغه جیل ته بوته او دومره واخو چې د دواړو شولډرز ډیسلوکیشن شو دواړه دغه اوږې ختلې وي. دا ولې دا امام حسین چې کوم خبره کړې هغه وسو شو. بیا چې په عدالت کې او فیصلې په دې طریقه نه کیږي چې ته به وکیل به دلایل ورکې پای به کیږي. عدالت په فیصلې دي چې کوي چې شا کوم فیصله غواړي او ته ټلیفون کړي او هغه به کوي. نو هغه شانتي چې کله هغه حالات واقعا قشانو شو امام ابو حنیفه وی چې جیل می قبول دی خدای عدالت ته نظم نو زهر ولا ورکړل په جیل کې جیل کو په سر به ولا کوړې واخلې. نو مطلب چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه فورکاست چې هغه ټیکو نو دیو جن زمونږ اخیری اعلان ده چې اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. هغه سا ورکو خپل ټول نسل قربان کو صرف دې د پاره چې تاسو دا پته ولګي وسم چې کوم حالات دي. نو په دې حالاتو کې چې ستا لکه کې دې چې اسرائیل تسلیم کړي ته چې ابراهیم اکاډ او تسلیم کړي د هندو مشری اومنه کنه نو ته وای چې نه اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ځکه چې فمنهم من قضا نحبه دا ما چې کوم قصې وکړي دی خپل کار کړی دی ومنهم من ينتظر او دا خلق دا موجوده چې دی پته مده وما بدلوا تبدیلا دی به پارټیم نه بدلی دی به جندم نه بدلی او دی به موقف هم نه بدلی. الله دې مال تاسو په دې عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر